نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبوة والرسالة قد انقطعت بي فلا نبي بعدي ولا رسول صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نماز अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी और हज अच्छा। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी और हज अच्छा, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूँ मैं ख्वाजा यसरब की हुर्मत पर, खुदा शाहिद के कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। ډیر ګران قدرمند او محترم په دې مجلس کې تشریف فرما د جمعیت علماء اسلام ضلع خیبر امیر حضرت مولانا شمس الدین صاحب، ډیر ګران قدر علماء کرام، بزرگان دین او په دغه خکلی روحانی محفل کې شرکت کوونکو ډیرو معززو مسلمانانو رونو، د الله رب العالمین د دین سره مینه لرونکو، په قرآن کریم باندې مینو، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت محافظینو، د مکه مکرمه او د مدینه طیبه د حرمین شریفین عاشقانو، ټولو وړاندې زه دغه ماشومانو بچو ته او د دې والدینو ته مبارکي ورکوم چې الله رب العالمین تاسو ته د قرآن کریم د عظیم نعمت او عظیم دولت در نصیب کو۔ د معصومانو په معصومو ژبو باندې د قرآن کریم تلاوت کړی دی، دا د دې د مور او د پلار خوارۍ او محنتونه دي، دا د دې دینی مدرسې خدمات دي، د حضرت مولانا صاحب خدمات دي۔ الله رب العالمین دې دا ناظر خوان بچی د قرآن کریم حافظان جوړ کی، آمین په زور باندې وای، آمین خپ اخلاص سره وای۔ داسې محفل کې الله رب العالمین دعا قبلوي، دې محفل کې زړه کې د الله رب العالمین نه دعاګانې غواړئ۔ اوس راته مولانا شمس الدین صاحب غوږ کې خبره وکړه، زمونږ د فاټا د زرګونو علماو چوکیدار د انصار الاسلام صوبائی سالار حضرت مولانا عبدالسلام صاحب چې هغه بله ورځ هغه په یو دماکه کې خوږ شوي وو، دوی راته وسوي چې هغه وفات شو، الله رب العالمین دې جنت الفردوس نصیب فرمایي۔ الله رب العالمین دې د علماء کرامو د دغه محافظ، د دغه پهردار، د دغه چوکیدار په جنت الفردوس کې په فرشتو سره استقبال نصیب فرمایي۔ زما محترمو، د دې علماو محنت هم دا دی چې دوی د الله رب العالمین د دین پهرداري وکړي، ستاسو د بچو د قرآن د تلاوتونو پهرداري وکړي، د مدرسو پهرداري وکړي، د اسلام د عقایدو چوکیداری وکړي، د اسلام د تعلیماتو
د تعبیراتو د تشریحاتو چوکیداری وکي، څوک زمونږ او ستاسو عقیدې خرابې نه کي، څوک زمونږ او ستاسو ذهنونو ته غلط فتنې او غلط خبرې روا نه چي. زه بیګا کوهاټ یونیورسټۍ کې یو دوست سره مې ناستم، پروفیسر دی. ما ترې تپوس وکړو ستاسو سره په دا لیکچررانو پروفیسرانو صاحبانو کې څو کسان داسې دي چې هغه الله نه مني، ایتیسټ دي؟ ما ته مفتی صاحب بهر خو چاته څه نشي ویلی، البته مونږ ته په خپل ماحول کې دننه پته ده چې دا فلانکې 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 پروفیسر صاحب الله نه مني، ایتیسټ دي. زه مخکې ورځو کې کراچۍ ته تللی وم، دا تپوس مې ځکه وکړو چې زه په خپله د کالج یونیورسټۍ سټوډنټ پاتې شوی، ما ته ماحول پته ده. نو زه کراچۍ کې یو ملګري راته ویل، وی مفتی صاحب زما سره مقتدیانو کې ډېر ښه افسران دي، بیوروکریټس دي. یو افیسر ما ته وایي چې مولانا صاحب زمونږ اجرې ته بیټک ته راشه، زما یو ماشومه ده هغه ګډې وډې وایي، هغه لږه سمجاو که. فرمایي وی زه لاړم، ماشومې نه مې تپوس وکړو بچیه والې ته څه ګډې وډې وایې؟ وی هغې راته جواب راکړو چې مولانا صاحب زه الله او د الله رسول نه منم. دا ګپ دی، دا د خلقو ځان نه خبرې جوړې کړي دي. نه جنت شته دی او نه دوزخ شته دی، نه قرآن شته دی او نه سنت شته دی، نه الله شته دی او نه رسول شته دی، نه مکه شته دی او نه مدینه شته دی. دا ټولې خبرې دا د خلقو زمونږ د بیوقوف جوړولو دپاره جوړې کړي دي. ما ورته وی چې بچیه ته په خپل کلاس کې یوازې وی چې نه، مونږ خو نیم کلاس د الکانو جنکو مونږ ایتیسټ شوي یو، لا مذهب شوي یو، منکرین خدا جوړ شوي یو. زمونږ نیم په نیمه کلاس ته الکانو د جنکو الله نه مني، او بیا مو خپل منځ کې کمټمنټ کړی دی، یو بل سره مو وعده کړی ده چې لا مذهبیت لا دینیت د الله د وجود نه انکار دا به د هغې کس معتبر وي کم چې لاړ شي او د خپلې محلې په مسجد کې لوډ سپیکر کې اعلان وکړي خلقو تاسو خبر شئ زه الله نه منم. استغفر الله العظیم. په داسې زمانه کې د علما خوران زمونږ او ستاسو بچو ته د حکومت د رکاوټونو، د مشکلاتو، د اغیارو د حملو، د ډیرو لوی تکلیفونو سختو باوجود زما او ستا د بچی د دین تند ختمی، علم ورته ښایي، قرآن ورته ښایي، عالم ترنه جوړی، حافظ ترنه جوړی، مفتی ترنه جوړی. صرف په سخ کال کې زمونږ د پاکستان دینی مدرسو 2.8 بچی د قرآن حافظان کړل. 78,760 بچی دا زمونږ په مدرسو کې هغه بچی چې د وفاق المدارس امتحان ورکو. زما محترم ورونو، هغه خلک خوش قسمته دی چې خپل ځان د علماو سره وتړلو. مونږ کو زمیدار یو، کو سټوډنټان یو، کو ملازمین یو، مونږ کو زمیدار یو، کو تاجران یو، خو چې د دین علم را سره خپل نشتا او د بل عالم نه رهنمایي نه اخلو، د هغه سره ناسته نه کو، هغه سره محبت نه ساتو، هغه نه د مسلې تپوس نه کو، نو یو سړی چې توره تیاره کې روان یي، خپل لایټ بیټري ور سره هم نه، د بل چا لایټ او بیټرۍ په رڼا باندې هم نه ځي، نو توره تیاره کې چې کوم راهګیر او مسافر روان وي لویو ګړنګونو ته غورځېږي کو نه غورځېږي. چې کوم سړی خپل لایټ او خپل بیټري ور سره نشته، بل یو ملګری دی هغه ته وایي د موبایل کې د لایټ ولګوه چې دواړه په یو ځای لاړ شو. نو ګورئ چې خپل دیني علم را سره نشته دی، نو دې علماو سره به دشمني بیا نه کوو. بیا د دې علماو د دوی د رهنمایۍ په رڼا کې به خپل ژوند تیرو. دوی راته کومه عقیده ښایي،
هغه عقیده باندې به یقین لرو دا زمونږ مصلحین دي، دا خواخوږي دي. دین مونږ دین زده کړی دی، دوی مونږ ته کلمه ښودلې ده. د الله اکبر وړمبنی اذان زمونږ په غوږ کې د الله کبریایي او عظمت د دې علماو د برکت وړمبنی چغه وهل شوې ده. زمونږ او ستاسو د ژبې وړمبنی کلمه طیبه د دغې علماو د برکته مونږ زده کړې ده. مونځ باندې مونږ د علماو ادرولی یو، قرآن په ناظره راته د علماو ښودلی دی، حلال او حرام راته په دې منبر باندې د علماو ښودلی دي، نکاح را له دې علماو تړلی دی. زما حلال اولاد کو په کور کې دننه کېږي بار کېږي د دغې علماو د نکاح برکت دی. زه چې مړ شم او ټوله دنیا رانه مخ واړئ نو زما په لاش په جنازه باندې به عالم دین ولاړ وي، زما د ژوند اخرنی الله اکبر به دا عالم وایي. زما ملک علماو آزاد کړی دی، زما ملک لا اسلامی آئین علماو ورکړی دی، زما په ملک کې د دین مدرسې علماو جوړې کړي دي، زما په ملک کې د دعوت او تبلیغ مهنت علماو په برکت باندې روان دی، زما په ملک کې د ختم نبوت زنده‌باد نارې د علماو په برکت لګي، زما په ملک کې د ناموس رسالت د تحفظ جنگ علما کوي. نو آخر د علماو مال نقصان کوم کړی دی؟ دی خو ما ته ګټه کړې ده. نن د دوی د برکت نه الحمدلله زه مسلمان یم، نن د دوی د برکت نه الحمدلله زما بچه مسلمان دی، نن د دوی د برکت نه الحمدلله زما مسجد آباد دی، نن د دوی د برکت نه الحمدلله زما په کور کې زمونږ د میندو خویندو په سرونو باندې پردې دي، نن د دوی د برکت نه الحمدلله زما په ملک د دین فضا جوړه ده. اغیار راغلی دي، مورچې یې سنبال کړي دي، زما تبلیغي مرکز نه پرېږدي، زما د دین مدرسه نه پرېږدي، زما علما نه پرېږدي، په مختلفو هیلو بهانو باندې اول مخې نه لرې کوي، چې مخې نه لرې نشي بیا خلقو زړونو کې ورسره نفرت پیدا کوي، بیا خپل دسیسې او خپل پلانونه چلی او پګړی خلقو له پسروي، نوم پې زما بدناموي، مدرسه پې زما بدناموي، نفرت زما نه د خلقو پیدا کوي. زما محترم ورونو، په داسې حالاتو کې مونږ او تاسو لا د علماو نه رهنمایي اخیستل پکار دي، مدارسو سره جوړ پاتې کېدل پکار دي. زمونږه د مدرسې سره بل رشته نشته دی ما سوا د دین نه، ما سوا د قرآن نه، ما سوا د اسلام نه. مدرسه د دین په وجه زما خوښه ده، علما د دین په وجه زما خوښ دي، تبلیغ می د دین په وجه باندې خوښ دی. مولانا فضل الرحمن می د دیندارو د امام په حیثیت باندې خوښ دی، چې دا د سوونو علماو نه، د زرګونو علماو نه، دا په پاکستان کې د 14 لکو علماو قائد دی. په دې قافله کې 14 لکه سینې د بخاری نه ډکې دي، په دې قافله کې 14 لکه سینې د ترمذی نه ډکې دي، په دې قافله کې 14 لکه ژبې د الله د قرآن تلاوت کوونکي دي. زه دې دومره علماو سره دشمني لرم، اخر ځان له د آخرت یا د دنیا کومه ګټه لټوم؟ زما محترمو، دې وجې نه مونږ او تاسو لا علماو سره وابستګي پکار ده، مدرسو سره تعلق پکار دی. خپل بچی مدرسو ته راولېږئ، خپل ځوانان دعوت او تبلیغ سره اشنا کړئ، خپل ځان دا د جمعیت علماء اسلام سره وابسته کړئ. الله رب العالمین به مو د فتنو نه حفاظت نصیب کړي. ژوند خواسم تیریږي، رزق ورکوونکی خو پارټي او منبر او حکومت نه دی. مولانا شمس الدین صاحب خبره وکړه، رزق ورکوونکی ذات څوک دی؟ الله دی. نو رزق الله راکوي. ژوند ورکوونکی ذات څوک دی؟ الله دی. ژوند الله راکوي.
عزتونه ورکوونکی ذات څوک دی؟ عزت الله راکوي. دنیا کې چې خلق داسې ستړي تیړي د دریو خبرو دپاره تیری، نو چې دا درې واړه الله راکوي، نو بیا ولې په مخلوق باندې عقیده لرم او په خالق باندې عقیده نه لرم؟ بیا مې ولې عقیده کمزورې شوله؟ د الله رب العالمین د دین خدمت بکوم، د دین حفاظت بکوم، د دین چوکیداری بکوم، د دین حمایت بکوم، کو په کومه شعبه د ژوند کې پاتې کېدم زما په ژبه باندې به چرته د دیندارو خلکو غیبت را نشي، زما په قلم باندې به چرته د دیندارو غیبت ونه لیکم، زما په غوږونو باندې به زه د علماو غیبت چرته وانه اورم. علما فرمایي لحوم العلماء مسمومه، دا د علماو غوښې، د علماو غیبت کول دا د دوی غوښه خوړل دي، د یو مسلمان غیبت کول دا هغه غوښه خوړل دي، او د مسلمان د علماو غیبت دا څوک هضم کولی نشي، برداشت کولی نشي. ولې؟ وایي ځکه دا د علماو غیبت کول داسې دي لکه زهر چې سړی خوري. من شمها مرض، چا چې بل سړي غیبت کو او تا آرام سره اورېدل او خاندل دی پې، فرمایي دا سړی روحاني طور بیمار شو. ومن اکلها ماتا، او چا چې د دې علماو دا پاکې غوښې وخوړلې، معنا دا چې په خپله د دې علماو غیبت وکړو، دا سړی روحاني طور مړ شو. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه فرمایي وایي د خپلې تجربې په بنیاد دا خبره کوم، څوک چې د علماو بد وایي دله به الله رب العالمین 3 سزاګانې ورکوي. یو به د ده په کور کې عالم، حافظ او دیندار نه پیدا کیږي، استغفر الله العظیم. دویم د دنه به د زنکدن په وخت کې الله کلمه یې رکی، استغفر الله العظیم، دی به بې کلمې الله له لاړ شي. او دریم چې کله قبر کې کېښودلی شي، الله به فرشتو ته وفرمایي د ده دا مخ دا د قبلې نه ورخاته ته واړوئ. دنیا کې اهل قبله زما د دین عالمان وو، دنیا کې هغې ته نه دی مخ کړی، اوس چې کله د ده مخ د ده د اختیار نه ووتلو، اوس به زما قبلې ته دی نه مخ کوي، دی د اهل قبله ونه نه دی د له نورخاته طرف ته مخ کوي. استغفر الله العظیم. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته د علماو قدردانی را نصیب کی. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته د علماو تعلق را نصیب کی. او یاد ساتئ زما محترم ورونو، لکه څنګه چې مولانا صاحب خبره وکړله، دا قادیانی فرقه دا څوک دی؟ مرزا غلام احمد قادیانی هغه سړی و چې د په سن 1880 کې د فرنګیانو د یو منصوبې تحت د پیغمبرۍ دعوه وکړله، او هغوی ورته ویلي چې کله ستا امت پیدا شي، یعنی پتا باندې ایمان راوړونکي خلق را پیدا شي، نو ته به ووایې چې د انګریزانو حکومت حق دی او د دې خلاف جهاد الله منسوخ کړی دی. دا پلیت انسان چې د پیغمبرۍ دعوه یې وکړله، زمونږ او ستاسو عقیده دا ده چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وروسته بل څوک پیغمبر ټول وایي بل څوک پیغمبر نبی علیه الصلاۃ والسلام خاتم النبیین دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام تاسو را سره وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام. دا دهراوم در باندې ځکه اسې نه په دې بعضې وختونو کې مونږ او تاسو هم د دې بعضو فتنو حمایت کړی دی، اسې نه الله رانه د هغې د وجې خفه شوی او زمونږ او ستاسو نومونه یې په منکرین ختم نبوت کې نه یې لیکلي. دې وجې نه دا دهراوم در باندې ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام خاتم النبیین دی. ختم نبوت باندې زمونږ عقیده او ایمان دی. مونږ وایو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی. مونږ خو یهودیانو سره جګړه توحید کې نشته، الله اغیم واحد لا شریک منی، خو د مدینه جانان را خاتم النبیین نه منی. مونږ خو عیسایت سره هم جګړه په بله خبره نشته، اغیم الله واحد لا شریک منی، خو هغې اخرنی پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام منی. مونږ وایو نه، اخرنی پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. سکانم الله واحد لا شریک منی، خو نبی علیه السلام خاتم النبیین نه منی. هغوی وی بابا ګورو نانک داوم الله پیغمبر را لېږلی دی. استغفر الله العظیم. مرزا غلام قادیانی
د نبوت دعوه وکړله. یاد ساتئ قادیانیت سیاسی تحریک دی. دا فرنګیانو په دې خطه کې دې د پاره پیدا کړو چې د هغې حکومت ته دوام ملاو شي، د هغې حکومت ته جواز ملاو شي او مذهبي رنګ ورته ورواغوندئ. زمونږ علماو همیش د پاره د مرزا قادیانی د هغه د ذریت او د هغه د اولاد او د هغه د هغې نجس چې څومره هم ملګري دي د هغې د ټولو مقابله یې کړې ده. منبر باندې هم کړې ده، محراب باندې هم کړې ده، چوک چوراهه باندې هم کړې ده. تر دې پورې زمونږه علما پکې پانسۍ باندې ختلي دي. تر دې پورې په سن 1953 کې د لاهور په مال روډ باندې په یوه ورځ باندې 10,000 جانباز د ختم نبوت هغه شهیدان شوي دي. شهادت یې ورکړی دی خو په ختم نبوت باندې سودا نه ده کړې. نعره تکبیر، نعره تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعره تکبیر. بیا 1974 کې حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه په قومي اسمبلی کې 14 ورځې علمي مباحثه کړې ده د قادیانی سره. د قادیانی مشر په هغه وخت کې مرزا ناصر دا د قادیانیت نماینده او مفتی محمود رحمت الله علیه د امت مسلمه نماینده. دا د عوامو په ووټ باندې تللی مفتی محمود رحمت الله علیه. مونږ ستاسو ووټ د ختم نبوت د دفاع دپاره د چوکیدارۍ دپاره غواړو. حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه 14 ورځې علمي مباحثې نه وروستو ملت قادیانیت ته شکست ورکړی دی. اخري مکالمه یې دا ده. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه د قادیانیانو نماینده د هغې دریم خلیفه مرزا ناصر هغه نه تپوس کوي وایي دا راته ووایه چې د مرزا غلام قادیانی په باره کې ستا څه خیال دی؟ نو هغه ورته وایي وی مرزا غلام قادیانی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کی وجہ سے نبوت کے درجہ پر فائز ہو چکے تھے. وی اغا نبی جوړ شوی او د کامل اتباع د وجنا. نو مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ته تپوس کوي وحی به ورته راتلله؟ هغه ورته وی او وحی ورته راتلله. مفتی صاحب ترنه تپوس کوي په دغه وحی کې د غلطۍ څه امکان وو؟ هغه قادیانی ورته وایي نه، په مرزا غلام قادیانی چې کومه وحی راتلله په هغې کې د خطا او د غلطۍ هېڅ امکان او احتمال نه و. استغفر الله العظیم. مفتی صاحب رحمت الله علیه ته نه بیا تپوس کوي وی دا کامل اتباع د وجې نه مرزا غلام قادیانی چې کومې درجې ته رسېدلی او چې وحی ورته شروع شوله آیا دغې مرتبې ته ابوبکر صدیق رسېدلی و؟ مرزا ناصر ورته وایي نه. وی حضرت عمر ورته رسېدلی وی نه. وی حضرت عثمان او حضرت علی رضی الله عنهم اجمعین ورته رسېدلی وی نه. امت کې بل څوک دغې مرتبې ته رسېدلی و؟ قادیانی ورته وایي نه. نو وی رستو به د مرزا قادیانی نه څوک د کامل اتباع د وجې نه دغې مرتبې ته ورسېږي چې وحی به ورته شروع شي؟ هغه ورته وایي نه. نو مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي بس بیا خو معامله اسانه ده. تاسو خاتم النبیین مرزا غلام قادیانی ته وایئ، مونږ خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایو. په ختم نبوت ستاسو عقیده ده او زمونږ پې عقیده ده، خو تاسو د خاتم النبیین مصداق دا پلیت دا مرزا غلام قادیانی جوړ کړی دی او زمونږ د خاتم النبیین مصداق ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. زمون خاتم النبیین هغه د مدینه جانان دی او ستاسو خاتم النبیین هغه دغه سړی دی چې دغه ذهني توازن ټیک نه دی. وی په وړوکوالي زما په ځان باندې شک راغی چې زه سړی یم کو ښځه یم. دغه واهیات او دغه کتابونه کو تاسو وکتل تاسو به وایئ دا څه پړنده خره باندې سواره خلق دی. دنیا یې ځان له خرابه کړله او په آخرت کې به د محشر په میدان کې د دواړو جهانو سردار مبارک ته سترګې سرنګې اوچتوي.
شکر دې مونږ او تاسو له الله پاک عقیده را نصیب کړل. ټول وای الحمدلله. حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه ورتوای مرزا ناصر تا وی د دې یو کتاب دی او د په هغه کتاب کې لیکلي دي چې مومنوں میں اہل مودت اور محبت مجھ پر ایمان لاتے ہیں لیکن جو مجھے نبی نہیں مانتے فہم ذریت البغایا وہ کنجریوں کے اولاد ہے. دا د ډمو خزو د زناکارو خزو اولاد دی. څوک چې مرزا غلام قادیانی تا هغه وایي چې څوک چې ماته نبی نه وایي او پیغمبر ما نه مني. نو مفتی صاحب رحمت الله علیه چې کله دا خبره وکړه نو د اسمبلی کې په هغه ورځ باندې ټوټل اراکین 172 کسانو او ټوټل اسمبلی مشتمل هم په دغه 172 کسانو وا. نه یو کس غیر حاضر دی، نه غایب دی، نه بیمار دی، نه رخصت دی، ټولې پارټۍ ناستې دي. حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه دلایلو ته غوږ کېښودلی دی. یرونو ځکه تاسو ته مونږ وایو قانون ساز اسمبلو ته علما ولیږئ. دا نور خلق ناست دی دوی د الله په دین نه پوهیږي. ستا نماینده چې د الله د دین خدمت وکړي او د دین په رڼا کې یو قانون جوړ کړي چې تر څو وخت په هغې قانون عمل درآمد کیږي ته به مړ یې او الله به په مړونې ستا روح ته د هغې ثوابونه درلیږي. ځکه خو تاسو ته مونږ دا سوال منت کوو. حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه هغه چې کله دا دلیل پیش کو نو بیا د منبرانو نه تپوس کوي وی تاسو مرزا غلام قادیانی پیغمبر منئ؟ هغې وی نه. نو بیا خو د ده د قول مطابق تاسو هم د کنجرو ښځو اولاد یې. خلق په تیش کې راغلل اوی مونږ ته کنزل کړي دي. نو د مرزایانو نماینده مرزا ناصر وضاحت شروع کو وی دلته د بغایا نه مراد زناکار او بدکار ښځې نه دي، هسې ګناهګارې ښځې دي ترې نه مراد. حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته د قرآن نه دلیل پیش کوي وما کانت امک بغیه، ستا مور بدکاره نه ده. دغلته بغیه قرآن کې په دې معنا استعمال شوی دی. دا د قادیانیانو نماینده ورته وایي وی هلته بغیه استعمال شوی دی، دلته بغایا استعمال شوی دی. قرآن کې مفرد دی او دلته جمع دی. مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته وایي بیوقوف انسانه د مفرد او د جمع ترمنځ په معنا کې فرق نه وي. معنا د مفرد او د جمع یو شان وي. یو مسلمان او ډیر مسلمانان معنا کې هیڅ فرق نشته. مسلمان چې پس مسلمانېږي نو دا یو بم په هغې مسلمانېږي او دا ډیر بم په هغې مسلمانېږي. دې کې خو فرق نه وي. هغه ځای کې هغه سر ښکته کو مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي وی زه د ټولې دنیا قادیانیانو ته چیلنج ورکوم چې دلته د دا بغیه په بله معنا باندې ما ته وښیي چې دوی څه سزا راکوي. مفتی محمود د هغې سزا سکلو ته تیار دی. ملت قادیانیت سرونه ښکته کړل، شکست یې وخوړلو، شکست خپل تسلیم کو. د تکبیر نارې شولې په هغه وخت کې په ایوان کې دننه د ختم نبوت زنده‌باد نارې شولې. خلقو خبره تسلیم کړله. هغه ورځ باندې اټارني جنرل یحیی بختیار ناست و او د هغه وخت وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزاده ته اشاره وکړله اوس دا وخت دی ووټینګ پې وکړه. او چې کله ووټینګ شروع شو 172 اراکین اسمبلی ټول په ټوله په اتفاق رای سره د تاجدار مدینه د هغه د ختم نبوت د دفاع دپاره لاسونه اوچت کړل او د ختم نبوت زنده‌باد نارې ولګېدلې. د ختم نبوت معرکه ما د 5 علماو په سر باندې د ټول پاکستان د پارلیمنت نه پاس کړله. نن هم د پاکستان آئین کې لیکلي دي څوک چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر نه مني او د هغه په ختم نبوت باندې کامل او غیر مشروط او حتمی طور ایمان نه راوړي د آئین او د قانون پرو سره هغه سړی مسلمان نشي ډیکلیئر کېدلی. نن کو د مرزا قادیانی د پیروکارانو په تندي باندې کافر لیکلی شوی دی. دا د جمعیت علماء اسلام خدمت دی، دا د هغه مسلمانانو خدمت دی.
زما محترمو دیو جن مونږ تاسو ته درخواست کو علماء ملګرتیا کوي او الحمدلله په کوم 7 ستمبر 1974 سره چې قانون سازی شوی و 7 ستمبر 2015 کې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی نه یو قرارداد الله رب العالمین زما په ذریعه سره پاس کو چې د هغه قرارداد تحت د خیبر پختونخوا په هر سکول کې کالج کې یونیورسيټي کې په سرکاري نصاب کې ختم نبوت په حیثیت د لازمی مضمون پڑھاویږي او بیا د هغه د لپاره مونږ هوم ورک وکړو هغه مضامین ما په خپل غوتو لیکلي د مولانا عزیز الرحمن هزاروی صاحب رحمت الله علیه د قلم نه وتل یو مضمون دامو د 9th کلاس کې شامل کړي دي سمو په 10 کلاس کې شامل کړي دي سمو د فرست ایئر او سیکنډ ایئر کې شامل کړي دي اسلامیات لازمی او اختیاري په مضامینو کې هم شامل کړي دي الحمدلله د هغه بوټي آبیاری الله رب العالمین رستو د جمعیت علماء اسلام خادمانو ته نصیب کړله او موږ د الله سره د الله په کور کې عهد کوو ربا تارا کړي ځواني با الله رب العالمین ستاد مدینه په جانان باندې خوري ایری کو خداغه د ختم نبوت سره بچرته غداریونه کو داغه د ناموس رسالت سره بچرته غداریونه کو الله د چوکیدار په حیثیت باندې به ولاړیو الله د سپای په حیثیت باندې به ولاړیو ربا خود مدینه د آقا نوکرانیو الله د لندن او د واشنگټن د آقا غانو د نوکرای نه بغاوت کو د هغه نه انکار کو الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته په دې باندې استقامت را نصیب کی او ان شاء الله را روان دور را روان زمانہ په دې ملک باندې د دیندارو دا د اسلام پسندو دا د قرآن والو سینو دا د بخاری والو سینو دا تاسو ته دا گزارش کوم تاسو ته دا درخواست کوم علماء سره تعاون ساتیں میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین